بسم الله الرحمن الرحيم. الخاتمة في التوابع. يعلم أن التي مرت من الأسماء المعربة كان إعرابها بالإصالة بأن دخلتها الأوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فقد يكون إعراب الاسم بتبعية ما قبله ويسمى التابع لأنه يتبع ما قبله في الإعراب. دین مخکې مصنف د مقاصد ثلاثه په نومې سره مقاصد ثلاثه په نومې سره مصنف تاسو ته هغه اسماء بیان کړلو چې کوم باندې اعراب بالاصاله ترسي. سپیروسی اعراب بالاصاله ترسي. اعراب بالاصاله مطلب دا چې براه راست هغه باندې عامل داخل شي او د هغې د وجنه ابن اعراب روشي. هغه اسم چې په دې باندې براه راست عامل داخل شي او په دې باندې عامل داخل شي اعراب په روشي رفع نصب جر په روشي نو دا بل صلات شلو دا شی شلو دا بل صلات شلو پوښی کنه. حاصل د کلام دادا چې دنه مخکې ته مصنف هغه اسماء معربه بیان کړلو چې هغې باندې ډایرکټ عامل داخل شي اعراب پیروشي. اوس په دې عبارت کې مصنف تاسو ته هغه اسماء معربه ویلي وي چې هغې باندې اعراب بالتبع وي. څه وي؟ اعراب بالتبع مطلب څه چې په دې باندې په خپل عامل نه وي داخله خو د بل چا تابع جوړ شوی او په دې باندې اعراب روشي. پوه نه شئ پوښې په دې خبره باندې دې پرې. اوس تابع ته تابع ویلي وجه تسمیه صدا تابع ته تابع ویلي وجه تسمیه صدا تابع ته تابع څه کوي چې تابع معنا دا پیچھے آنے والا. سمجھنا دا پیچھے آنے والا. تابع لغوی معنی څه ده؟ چونکه په دې اسماء باندې په خپل عامل نه داخليږي. ٹھیک ده؟ او دا د داسې اسم نه بادرسي یا د داسې اسم نه بادرسي چې هغې باندې په خپل عامل داخل وي. د سیسم نه بعد درسي چې کومه په خپل عامل څه وي داخل وي. پوه نه شئ تاسو مو وی چې تابع معنا دا پیچھے آنے والا. ٹھیک ده کنه چونکه دغه اسماء د هغه اسم نه بعد درسي چې هغه باندې په خپل عامل داخل وي. ٹھیک ده نو دا مرستور سي کنه ورستور دلون کې دي. ٹھیک شولا او تابع معنا څه ده ورستور دلون کې پیچھے آنے والا. ٹھیک ده نو دغه د وجه څه ویل شي تابع ته ویل شي. او تسمیه باندې پوه شوې نو یی الخاتمه فی التوابع خاتمه د توابع په بیان کې ده. علم ځان پوی کا ان التي مرت من الاسماء المعربه چې هغه چې تیر شولو اسماء معربه کان اعرابها بالاصاله یغه اعراب سو اصالتنو بالاصاله په معنا باندې پوه شوې. ٹھیک ده چې ډایرکټ په باندې عامل داخل وو او اعراب ورکړو نسب رفع نصب جری ورکړو. دن دخلت العوامل چې داخل شي په دې باندې عوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. نو فقط يكون اعراب الاسم بتبعيته وکله اسم اعراب د تبعیت دی وجنوي بتبعیت ما قبله د ما قبل د تبعیت دی وجنه تابع کېدل دی وجنه. ٹھیک ده او تبعیت مطلب باندې پوه شو چې د باندې په خپل عامل نه وي داخله بلکې دا د ما قبل تابع جوړ شوی په دې باندې اعراب ارغلی په حکم کې سره شریک شوی. پوه نه شوی هو سم تابع وجه ته تابع ویل شي ویلي وجه تسمیه تبعینی لانه يتبع ما قبله ځکه چې د ما قبل تابع ده فی الاعراب په اعراب کې. تابع تعریف سلام تابع لغوی معنا ده د باب عالمنا اسم فاعل ده.
تبع يتبعون ومعنی ده پیچھے آنے والا واصطلاحی طریقے سے دا وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة وچ دا هر ها دویم دا معرب چ دا معرب بی بإعراب سابقه دی مقبل په اعراب سرا ٹھیک ده کنه مقبل په اعراب سرا من جهة واحدة دیو جهتنا من جهة واحدة دیو جهتنا ٹھیک ده څه مطلب دا چې دا هر ها دویم اسم دا ٹھیک ده چې معرب وي دی مخکینی اسم په اعراب سره خود وجهتنا ٹھیک ده مطلب دا چې کول اسم مرفوع وي نو دا هم څه وي مرفوع وي معربن باعراب سابق مطلب دا کول اسم مرفوع وي نو دا هم مرفوع وي کول مجرور وي نو دا هم مجرور وي کول منصوب وي نو دا هم منصوب وي من جهه واحده مطلب څه ده کچره اول د فاعلیت د وجنه مرفوع وي نو دا هم د فاعلیت د وجنه مرفوع وي که اول د مفعولیت د وجنه منصوب وي نو دا هم د مفعولیت د وجنه منصوب وي او که اول د حرف جر د وجنه مجرور وي نو دا هم د څه د وجنه مجرور وي د حرف جر د وجنه یا اول د اضافت د وجنه مجرور وي نو دا هم د اضافت د وجنه پوه شوې که اول د مبتدا کېدو د وجنه مرفوع وي نو دا هم د مبتدا کېدلو د وجنه څه وي مرفوع وي که اول د خبر کېدل د وجنه مرفوع وي نو دا هم د خبر کېدل د وجنه څه وي پوه نه شوې من جهة واحدة باندې پوه شوې دې کې هو معرف ته چې راځي د چاته تابع ته پوهېږئ كل ثان الى اخره دا څه ده تعریف ده او هر تعریف کې څه وي جنس او فصل وي نو دې کې د كل ثان جنس ده كل ثان څه ده جنس ده هر دویم ته شامل ده کا طبيعي او کا طبيعي نوي پوښ په خبره باندې معرب باعراب سابقه دا فصل اول ده دا څه ده فصل اول ده اذنا د ان خبر د کان خبر د ما مشابه بلیس خبر وغيره وغيره چښله دا ټول ته وتلو ځکه چې د کان خبر دویم می کنه ځکه چې مخکې ته سم ذکر ده ان خبر دویم می کنه ویلې ځکه چې مخکې ته اسم ذکر شوی ده یا د ما مشابه بلیس خبر دویم می کنه ځکه چې مخکې ته دې اسم ذکر شوی ده ٹھیک شول پوښي خو معرب په اعراب وسره نه ده معرب د مقبل په اعراب وسره نه ده ویلي ځکه چې د کان اسم مرفوع او خبر څه منصوب دنا اسم منصوب او خبر څه مرفوع نو خبر ثاني خدا کنه خو د مقبل په اعراب وسره معرب نه ده نو دته ووتلو دته پوه نه شئ معرب باعراب سابق کې دنه څه ووتلو د کان خبر د ان خبر ما مشابه بلیس خبر وغيره وغيره دا ټول ته ووتلو ٹھیک ده ویلې ته ووتلو زکه ته ووتلو چې دا معرب خو دي او ثانیم دي ٹھیک ده کنه خو د مقبل په اعراب سره معرب نه دي او موږ ویلو چې معرب وي د مقبل په اعراب سره ٹھیک ده کنه او د مقبل په اعراب سره معرب نه دي من جهه واحده اذن مبتدا خبر ووتله ٹھیک ده کنه دی باب عالم تو د عالم تو مفاعیل ته وتلو د باب عالم تو مفعول ثانی ته وتله د باب عالم تو مفعول ثالث ته وتله ثانی او ثالث دواړه ته وتلو ویلي زکه چې د کې معرب د مقبل په اعراب سره دی معرب د مقبل په اعراب سره دی خو من جهه واحده ندي ویلي مبتدا مرفوع د سوجنا ابتدا د مبتدا ده او خبر مرفوع د خبریت د وجنه خبر ده نو جهت خو نه شوی کنه جهت یې نه شوله دی باب علم تو مفعول اول ده منصوب ده
ټیک ده کنه خو اسه وجنا چې د مفعول اول علمتو ده اوسنی دا منصوب ده خو د ما قبل د جهت نه ده بلکې دا مفعول ثانی دی وجنه منصوب ده پوهیږئ کنه جهت څه ده بدل لا نو چې جهت بدل شول لہذا د طبيعي تعریف نه وتلو پوه شوي په خو ګوره او کله ثاني د هر دویم د معرب چې معرب بي باعراب سابقه د سابق په اعراب سره من جهه واحده د وجهتنا والتوابع خمسه وتوابع سوره دي پنځه دي سوره دي پنځه کوم النات العطف بالحرف والتاكيد والبدل وعطف البيان بورنو نه وړه کنه وجه سره یو د مشي چې تابع به دوه خل نخلی نوي مقوي تابع به دوه خل نخلی نوي مقوي للحكم بوي یا به نوي کچره مقوي للحكم می نو دا تاکید ده وکني دا به دوه خل نخلی نوي یا مبين یا به غیر مبين وي کچره مبين دا به دوه خل نخلی نوي دا به مشتق یا به غیر مشتق وي کچره مشتق نو څه شول نات شول او که غیر مشتق وي نات بیان شول او کچره دا غیر مبين وي نو بیا به دوه خل نخلی نوي یا په حرف سوي یا به بغیر د حرف نوي کچره په حرف سوي نو تب به حرف شول او کچره بغیر د حرف نوي نو بیا بدل شول پوه شوي په